سلامونه احترامات او نیکې هیلې د خپل ورور محمود جان مرزي قبول کړي. ګرانو کتونکو 400 کې ولاړ یم په مردان روډ باندې اعتماد ټریول. یقینا چې څنګه نوم اعتماد دی همداسې د اعتماد کار هم کوي. دغه تاسو وینئ چې دوی هغه کسان کوم چې ټیکټ په سلسله کې پریشانه وي هغوی ته مختلفو ځایونو کې ټیکټ غواړي خو هغه نه میلاویږي. دلته به تاسو ته په مناسب ریټ باندې میلاویږي او دغه کسان چې کوم دي یقینا یو خو د خپلې علاقې کسان دي او بل د هغه ریکارډ چې کوم دی هغه ډېر ښه غواړي. نو اعتماد ټریول چې کوم دی هغه په برګان روډ 400 باندې دی او دا واګنی چې کوم سب ډیویژن دی د عثمان خو 400 هغې تفریحي مخامخ دغه اعتماد ټریول دی. ثرو باندې هلته هم تللی دی سعودي ته د عمرې لپاره. الف خان نه هم تپوس کوو دوی نه هم تپوس کوو چې ته الف خان صاحب څنګه راغلې یې؟ ډېره زیاته مننه کوم محمود جان مرزي صاحب. کله چې کوم 400 ته راشو زه همیشه دا خبره کوم دلته کښېنم لا یم راشم زه یم زما سفر نیمګړی چونکې دلته کې یو ډېر اخلاقي سټاف دی د هغې سره ګپ شپ جوړ شوی دی. مدد خان صاحب چې کوم دی سرکاري محتاج نه دی سوشل اکټیویسټ هم دی سماجي کارکون هم دی او سیاسي هم دی او د هغوی رول چې کوم دی عباس خان نو د هغه په دې ټریول کې ډېره زیاته تجربه ده او بل د بهر ملکونه ټول ورځ په سپنټ کې داخته وي نو په دغه علاوه سره ډېر زیات نالج وي. نو هغې له هم راشو. بل دا ده چې ډېر زموږ ملګري وي نو زما په ذریعه باندې لکه دې نه مخکې یو 3 کس راغل نو راته ویې راسره لاړ شه عمره یې کوله نو چې کوم ریټ یې ورکړ نو هغه ته بس ما ته وویل چې ته سعودي ته لاړ شې هوټل کې تپوس کوه هوټل کې د دې نه کم ریټ نو زه ګرم هغوی ډېر زیات خوشحاله شو بس هغوی پکې بیا نورې خبرې ونه کړې. بل ملګري راته کراچۍ نه رابطه کړې وه سعودي عرب ته ځي نو د بندې ویزې او د ازادې ویزې دغه یې کوو نو دلته کې دې وخت کې دوی سره بندې ویزې خو نه وې ازادې ویزې خبره مې هغوی ته ور ورسوله نو په دې اخله باندې دلته کې راغلو نو زه به لا یې راتلم خلک ته پکې رالې نو یقینا اعتماد ټریول کې چې دې وخت کې کوم ریټ دی د دوی نه یوازې دلته کې دا مین دفتر دی بلکې په ډیمز پلازا کې دفتر شته په نوښار کې شته اعتماد پلازا نه په تنګي کې هلته کې اعتماد ټریول چې کوم دی دفتر شته دی. زه خپله تللی یم هلته کې چې کوم د دوی سټاف دی هغوی له ښه لویه تنخواه ورکوي او ډېر هغه هم ډېر اخلاقي سټاف دی او هم د دې 400 د پښتني سیمې سره هڅه کې پنجابیان دي نو په مدینه کې هم ښه ښکلي هوټل په مکه کې هم ښه ښکلي هوټل ډېره په لږه فاصله کې او لږې فاصلې پکې زیاتې شوي دا دي چې هلته کې اوس کنسټرکشن کار کېږي نو دلته کې خلکو ته دا 12 منټه فاصله بیا اوږده ښکاري چې مخکې 15 منټه وه هغه نن زه خو لا یو 2-3 پېرې لاړم ما یې راشي د خلکو ته یې لږ وښایه نو په 9 منټه کې زه د مدینې او د 365 ګیټ باندې بل دا ګیټونه خبرې که نه ډېر خلک وایي پلانکي ګیټ ته نږدې وو نو پلانکي ګیټ ته خو نږدې وو خو د دوی په 365 چې څنګه ورشي نو مخامخ چې کوم دی نو روزه ده نو دې روزې له په هر ګیټ چې راځي نو دې روزې له به راتاوېږي نو هلته کې دننه چې کوم دی تا ریاض الجنه ته ځې ریاض البقي ته ځې جنت البقي ته ځې نو دا ټول چې کوم دی نو د دوی د مدینه کې چې کوم هوټل دی نو هغې ته نږدې دي. ډېر خلک د هوټلو ګیلې کوي چونکې موږ په 3 سټار هوټل کې وو په هر هوټل کې چې کوم دی 15-16 لیفتونه وو خو هلته کې چې کټ کې سملې و عبادت راتلې په دې نیت که نه چې موږ پیسې ورکړي دي دا زه په ځای راولم او الله پاک دې پاک ځای ته راوستلم او موقع راکړې ده نو هلته به دې ګنټه پس دا کټ نه دی دا به دې وښي دا به دې راپاسوي خوب ته دې نه پرېږدي. هلته هوټل کې ډېر کم وخت لېږي چې حرم ته لاړ شي کعبې ته ګوره او خلکو ته ګوره د الله وحدانیت په تا ته په نظر راځي خو مدینې ته لاړ شي نو چې سلام وکړي او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم روضې ته کښېني او هلته تلاوت وکړي او نفلونه کې نو هغه ډېر قیمتي وخت دی نو هلته کې د خوب نه وي خو ډېر خلک اوس زه وینم هوټل څنګه دی او هوټل داسې دی هوټل هغسې دا یو ټریول لپاره دغه خبره څنګه وي بدقسمتۍ خبره چې کله یو حاجي لاړ شي او هغه حاجي باز شپو کړي هوټل کې شپونه کړي نو اعتماد ټریول رش ډېر زیات دی نو هلته کې یو بس ځي او بل بس راځي ما په خپله دا څه ولیدل دا نه یو سړی چې تللی دی نو هغه د ازمیر خو کېږي هغه په خپله وایي ما چې په هوټل کې د څومره خلکو نه انټرویو کړي دي نو ټول ته مطمئن وو یو کس راته وي زما شپږمه پیره ده چې زه راغلم دلته کې د مردان نه د اپریدیان ډېر زیات راغلي بل دوی سره دا واړه واړه ایجنټان وي نو هغوی پکې ځان له ټکه پکه مزدوري کوي نو لیسنس ډېر سره نه وي
نو هغوی له هم دوی ډېره موقع ورکوي، هغوی له هم پکې د مزدورۍ موقع ورکوي او په دغه هوټلو کې هغه هم میشته وي دغه کوي. نو اعتماد ټریول کې ډېرې زیاتې کوالټۍ خوبۍ بل دا ووایم چې مالک یعنې کاروبار کوونکی موړ وي که نه، نو هغه به تا له موقع درکوي، هغه تا سره په پیسو نه روانېږي، هغه وایي چېرې زما دا برانډ دی دا په لږو خبرو باندې سړی نه خفه کوي. نو زموږ چې څومره خلکو ته خواست دي نو الریډي ما پریکټیکلي کتلې ده. زه دا نه چې ما دا عمره وکړله او زه د اعتماد ټریول چې کوم دی نو مدي ویم یا د اعتماد ټریول لپاره زه خپل ایمان خوار کړم، خو نه ما چې پریکټیکلي څه ولیدل هلته کې د سټاف اخلاق، دلته کې د سټاف اخلاق چې کومې خبرې کوم نو باوري خبرې کوم او چې څنګه نوم اعتماد دی نو دغه شانتې زه هم په اعتماد کوم او هلته کې به خلکو ښه بھرپور اعتماد کړی دی. بل وحدت خان حاجي صاحب چې کوم دی نو نور هم لکه پراپرټۍ کاروبار یا سیاست یا سوشل ورک دې سره سره دې وخت کې زه به دلته لږه ناسته پاسته کومه کښېنم نو دې کله کله راته وایي په ټکټ کې هم دومره پیسې ویلې، په ویزه کې هم دومره ویلې دي. دوی اکثره چې کوم دي پیسې بند کړي، لکه دوی ما سره عباس خان تللي خپله هلته اګریمنټ جوړ کړی د هوټلو سره، دې وخت کې د دوی ډېرې هوټلې بندې شوې، خو حاجي یې چې کوم دی نه بار نه دی پرېښی، دوی له 3 سټار هوټل چې کوم دی نو دې وخت کې ورکړي دي. هلته کې اپریشن روان دی په سعودي عرب کې چې د هغوی په معیار باندې هوټل نه دغه نو هغه بندوي، نو دوی په هغې کې لکونه روپۍ بندې کړي دي. نو د میاشتې حساب سره چې کوم دی نو دوی لکونه روپۍ پې کوي. داسې به نور ټریول ایجنسۍ دا نه چې صرف دوی دغه کوي، خو لکه دا کاروبار ډېر په وسیع چې په دې کې په یربو روپۍ د مخکې نه بندې شوي په دې ټریول دغه کې. نو زه کله ګڼم دوی ته زه وایم نو هغوی وایي چېرې په موږ باندې دومره رش دی، دلته اسلم خان حاجي صاحب دی هغه به سره منټ په منټ رابطه کې وي، پوه شوې. دوی سردردي کله ختم شي چې کله حاجي خپل ملک ته واپس راشي نو تر هغې به تا نه په ارام کېږي، تر هغې به تا سره په وټساپ کې رابطه وي. او بل په سعودي عرب کې چې زه کله پوه شم په جده ایرپورټ باندې نو ډومبې اواز څه وشوي اعتماد ټریول والا حاجیان کم دي، هلته مې زړه ډېر خوشحاله شو چې یاره ډومبې نوم نه هغه حاجیان مې یو بل ته کتل، د دوی کسان هلته کې ولاړ بس پر دلته هم ولاړ بیا به هوټل ته چې بس دی بیا دې مدینې ته بوځي، مدینې نه دې بیا مکې ته راولي، مکې نه دې بیا جدې ته راولي، نو بس په تا ته ولاړ وي او هلته به تا ته چې کوم دی نو سامان هم دغه ځای کې چې کوم هوټل دی نو لږه چړۍ ده پکې، خو د هغه هوټل دپاره خپل ګاډي وي، هغه به دې لاندې هم راولي او بره هم دې بوځي، نو دغه مسله هم نشته. دې هوټل کې کسان وي تا له سامان هم په خپل دغه کې راکوزوي. نو ما چې څه ولیدل څه مې کتلي دي نو یقینا چې اعتماد ټریول څنګه نوم اعتماد دی دغه شانتې اعتماد دی. علم خان ستا خو دوی سره تعلق دی او یقینا ستا خیال خو به د هر ځای نه تلي او د هر ایجنسۍ نه تلي نو د دوی د تعلق په وجه باندې به تا سره د دوی رویه ټیک وه، خو هلته چې نور کوم ملګري تا سره تلي هغه خلک مطمئن دي. پورې چې زموږ د دې عمرلو مظفر خان مخریانۍ والا ما هغه وی دا د ما شپږمه پیره ده او دغه شانتې کوچي ونیسي صرف د اعتماد ټریول نه راغلي، دغه شانتې د سریخه د شاپقدر د چارسدي موږ سره صحافیان په دې کې تللي دي. نو ما د هغوی سره تپوسونه وکړل که نه لکه هوټل لحاظ سره بلکل دا خبره ټیک ده چې زه یې بد نه شم ویلی، خو دا ده چې زه تا ته وایم چې ما عمره کړې ده نو زه هغه خپله عمره هم د دوی دپاره نه کوم چې تا راولم او ستا په اعتماد ټریول بولم هلته ما ته خیرې دی نو دغه هم نه شم کولی. خو چې ما څه ولیدل نو هغه ما د خلکو سره شریک کړل او ما هلته بیا د خلکو سره انټرویو کړي په هوټل کې په کمرو کې ما سره په کمره کې چې کوم کسان تصریف وکړي د مردانو را سره پکې افریدیانو را سره پکې نو ما به هسې ورته ما ورته چې صرف څنګه چل دی اعتماد ټریول نه راغلی او څنګه سټاف نه خوشحاله یې او مطمئن یې چې کوم هوټل یې درته ویلې دی او فاصلې چېرته کومه ویلې وه د هغې نه مطمئن یې نو دوی کې دا خبره ده چې سپینه خبره درته کوي چې وروره دومره فاصله ده دا هوټل دی سنګل کمره اخلي د داسې صورتحال دی شیرینګ کې دي داسې صورتحال دی. نو اوس ما له الله په اکثر سترګې راکړي چې ما ته لږه د دوکې خبره کوي لکه څنګه چې د پراپرټۍ خبره ده چې ته یو سړي له دی یو ځای اخلي نو ته به د هغه نه ضرور تپوس کوې چې انتقال شي ځای ستا دی. نو اوس خو یو سړي وایي چې یار تا پې زه ور واچولم نو تا له الله په اکثر سترګې راکړي ته پیسې باندې خو دلته کې چې کوم دی په عمره باندې دې وخت کې کم ریټ چې کوم دی په پښتونخوا کې عدد دوی دی 190 2 लाख دا د دوی ریټ دی که نه یې نور موږ سره په 235 په 240 په 230 په 220 دا هم زه دلته کې یو احتمالي خبره کوم چې ته کومه ویډیو کې نو یو ډېر ښه پیغام ختم لري چې په ټوله پښتونخوا کې اعتماد ټریول ریټ څه یقینا ملګرو
اعتماد ټریول چې کوم دي زمونږ هم ورسره ناسته پاسته ده د دغې عمرې نه نصیب ونم کې د ټیکټ اخیستې دي خو تعلق هم ورسره دی او د تعلق په بنیاد باندې موږ دا وایو چې تعلق د چا سره یو وخت د چا سره تېر شوي او د هغه خبرې د هغه انداز د هغه روزګار هغه تاسو یې نو بیا یقینا چې د هغې نه د یو کس اندازه لګي چې د هغه روزګار به څنګه وي عمره چې کومه ده عمرې لپاره چېرته غواړئ بیا همدلته راځئ حاجي صاحب سره به خبرې کوو حاجي صاحب نه معلومات اخلو هغه معلومات به تاسو ته درکوو حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حاجي صاحب په نورو ځینو کې او په دې ځای کې څه فرق دی او بل دا دی چې یو عمرې له یو کس دي نو هغې ته تاسو سهولیت څه ورکوئ تاسو خبره وکړه چې نورو ځینو کې او دلته فرق نو الحمدلله فرق دا دی چې یو خو زموږ ایرلاین سره ډایرکټ صحیح ټکټونه چې کوم دي ایرلاین موږ ته ډایرکټ راکوي ګروپونه راکوي یو هغه دی موږ ورته مخکې 2-3 میاشتې مخکې هغوی ته پیسې پیمنټ جمع کوو هغوی چې کوم ډېر مختلف تاریخونو کې چې کوم ډیټونو کې فلایټونه دي هغوی کې موږ سیټ راکوي یو دغه شلو بل چې کوم دی نو زموږ د عمرې خپل اګریمنټ دی ډایرکټ چې کوم دی سعودي شرکت سره دا زموږ ویزه وځي درېیم دا چې هلته کې زموږ خپل سیټ اپ دی هوټل خپل دي سټاف خپل دی نو دا ټول اصل چې کوم دي دا موږ ته ډایرکټ ملاوېږي نور چې کوم دي نو دا لکه واړه واړه ټریول چې څوک پېښور کې څوک اسلام آباد کې یو ځای بل ځای ټول ته چې ایجنټان مخکې غټ ایجنټ نه اخلي او هغوی چې کوم دي دا شامله دي نو الحمدلله د کې پي کې دا سلوک دي د غټ ایجنټان دي چې دوی خپل سیټ اپ دی هغې کې یو اعتماد ټریول دی الحمدلله مخکې روان زموږ او د نورو ډفرنس ریټونه چې کوم دي نو د دقې ډول چې کوم دي ریټ کم دی بل زموږ وحدت خان حاجي صاحب چې کوم دی نو هغوی خپله یو میشن لري سماجي کارکونو دي سیاسین دی تعلقات دي هر څه دي هغه بل زموږ هغه هم دا سوچ دا دی چې زموږ د علاقه لږ پسمانده ده چې موږ د خپل علاقې ورته چې کوم دی یعنې په کم قیمت کې ښه پیکیج ورکړو هغوی لګیایي د سلسله کې بیا روان دي عمرې لپاره موږ هم ورسره اعاده کړی د عمرې دغه کې چې د هوټلو دا مسله جوړه شوې ده نو هغوی بیا روان دي یو میاشت مخکې چې بیا روان دي همدغه سلسله کې چې هوټلو اګریمنټ وکړو نور زموږ کسټمر ته چې کوم دی نو ښه سهولت میلو شي او دې سلسله کې هغوی خواري کوي لګیا دي د خپل ټیم دي دلته ورسره پېښور کې تجري کې او نوخار کې او لګیا دي هغوی ډېر ښه سرګردان دي خپله هم کوشش کوي او موږ هم د هغوی د جذبې کې چې دوی زموږ سره خپله ناستې لګیا کار ورسره کوو موږ چې د الله تعالی مېلمانه دي موږ ورسره ښه سهولت وکړو کم قیمت کې بهترین سهولت وکړو په دغه جذبه لګیا دي حاجي صاحب اکثر هم د خلک دا خبره کوي وایي ورته هوټل یو دی یا یو سهولیت ورته یا چې بیا هلته چې کومه مسله جوړه شي نو هلته هغوی دا ګیله وي چې موږ ته هوټل لرې میلو شو موږ ته چې کوم سهولیت یاد کړي هغه موږ ته نه میلاوېږي د دغې وجه څه ده ستاسو د طرف نه دا د خلکو له به ښه یقین دهاني ورکوي زموږ دا کوشش چې موږ کوم هوټل ورکړی دی دا یې موږ د خپل ایډرس چاپ کړی دی په دې کې تصویر هر څه هوټل نومونه هر څه الحمدلله موږ چې کوم هوټل یاد کړی دی کوم چې جوړ کړی دی نو هغوی ته زموږ مخکې اګریمنټ شوی دی ټول سره او مخکې هوټل یې ورته کوم چې ورکړی دی بل فاصلې خبره خلک کوي بعضې وخت داسې چې زموږ نه مخکې کوم نور ایجنټ موږ سره کار کوي نو هغوی کسټمر سره خلک بیانې وکړي نو دغه خبره موږ په دلته دفعه خبره کوو دغه څیز دی دا هوټل دی دونه فاصله کې هلته کې دی او فاصله خامخا له څه قدمه مخکې وروستو بیا بعضې وخت داسې چې لارې زیاتې چاته لار صحیح دي معلومه که بدنده لارې دغه نو د هغې د وجې شکایت راځي نو الحمدلله زموږ سخت کال چې کوم اپریشن شروع دی د عمرې اوسه پورې دا شکایت موږ ته نه دی راغلی څه به وایې چې اکثریت خلکو ته د خیر ورکوونکو خلکو ته ستاسو برانچونه په مختلفو ځایونو کې د هغې ته پیغام څه وایي الحمدلله تاسو د اعتماد ټریول ویزټ وکړئ اعتماد ټریول دی دا په اعتماد لګیا موږ سره الحمدلله د ملک کې نه بلکې ټول پاکستان کې خان نو موږ د چې زموږ لا کوم سرویس چې کوم دی په حال کې کې چې د عمرې موږ کوم اپریشن کوو نو ټیکټینګ چې کوم دی نو هغه ټوله دنیا کې زموږ چې کوم دی پورټل دی هره دنیا کې کور ته سړی ناست او د انلاین چې کوم دی نو بوکینګ کولی شي او تاسو د عمرې چې کوم دی نو موږ صرف د کیفي دا اصل کې عمره کې داسې کې یو کس هلته کې سلیپ شي یا بل څه شي پاتې شي نو په هغې باندې کوم دی 1 لک روپۍ جرمانه 1 لک ریال جرمانه لګولې ده هغه بیا په موږ باندې راځي هلته چې پاتې شي پاتې شي که نه خپل ټایم دا داسې څانې چې عمره ولګي یو لاړ شي هلته کې خپل شي کمپوز ورته وي یا سلیم عمره ورته همدغه شان د هغې د وجې چې کوم دی نور دا عمره آنلاین نه وایي نور زموږ ټیکټینګ آنلاین دي زموږ ټول
really alhamdulillah Denmark da Saudiya yau da UK هذا الشيء انت استنى يوم كسمة ko mai shi mata umraula ga ما تتخلى من ساشن كم بقول online بتاعتك online وده ممكن تكار ولا بقول أو إذا تكون تبشير كم كيو بس تمو وصل كذا نقطة online فرق تكاسو كفاسوني اللي بيجي تيجي لنا قبل وقت أقبل تشتغل وبدأ يولا بريال تكمل هم يوقف الماذا تكو مركم online نكو تيجي كم دي كردستان يوروب countries كم دي ده لو مرة دي لندن أو يوم كاركري لا كذي دي ملاك كذي لو تيجي أكمل تبادل لي باكستان ده كم دي يوم تلو تمنتان يوم كسر توكي ده تويتر يوم كي كراچي हम मोटिचना लगा मुंगने तो हम या डायरेक्ट टू या लेजन पर टू वाले तो हम का स्पीच या सब खुदा ना पास दे अखवादी को कि भी हम को अब तक पूरी शुगर उसको चाचे ने वापस मार तो पासपोर्ट रो लीजिए वो तो हम लोग मार से मोटो बात इसी तक अब या कि हम दा से आम का सामने मुंगे तो इंडिपेंडेंट हम उसको दी खुदा से काम कारोबारिया में का पतो लगी और अर्थ में पतो लगी फैमिली रवानी फैमिली ला तो ज़ात लगा कि हम यंग जनरेशन या यंग ये अभी तो यानी لکه د اعتماد څخه بچي اعتماد وی هغه لټ کړو عمره اته ټیکټ خو ارچاله ټیکټ خو یو څه دي چې تاسو وي نو کس لندن کې ناس واپس پاکستان ته راځي د خپل د مسوري د موټر کې ریټ ورکړو او یو صحیح ټیکټ راکاو کې آنلاین کې زموږ ټول ته مو ټیکټ او د عمره په عمره چې کوم نه عمره تا کسان په دې چې زموږ خپل کېفي کوم کسان دي دلته خپل ایجنټس دي موږ سره موږ سره ایجنټ اوسم د هنګونه چې کوم نه ديرنا اصواتنا بلو قوات تل بالچینا ته دي هغه ایجنټس دي هغه چې خپل لایسنس یې غیر مسلسل هغه ته پته لګي هغه بیا راوي دي مواري هغه بس سړي ذاتي دا چې راپټاپ کې ځان دې هغه کې هغه بیا موږ نه کوو ټیکټینګ او نوټس په زموږ فیسلټیز دي هغه ورته ऑनलाइन एकदम सपोर्टर वाले को के ना जब अपना टिकट डॉट पी के बोलो का टिकट पे बुक का और उसमें तो पैसे का टिकट बता है और रसीद क्लोज हो गया तो इंशाल्लाह सब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के माता और अच्छा तो एज ए वर्ड पूरी दुनिया के कमेंट सहूलियत मिलाई जा रहा है आगे रवाना ना आदरा पर एतमाद ट्रैवल की दनना उमा मलरी कम तरह से हमका ओम तालुक के मखीरा او دا هغه معلومات تاسو ته درکول لا دي په دې کارن چې زموږ اکثر ملګري د عمرې خبره کوي د ټیکټ خبره کوي دا ټریول ایجنسی دا نو کچام دغه خیالي دغه سوچي دغه تګي نو بیا اعتماد ټریول ته خامخا یو دل راشي زړو دا وقتی دفتر چې کوم دی هغه ته بالکل مخامخ په مردان روډ 400 کې دي ما یو بل خبره کوله کنه د سړي دی آنلاین ټیکټ هغه آنلاین رابطه کولی شي دفتر ته دینه حاجی صاحب دا خبره ټول کنه او بل د ویب سټ دی د خپل کنه لکه یو ډیر پوره سیستم دی کې شي پیسې نه اور حاجی صاحب هغه چې بالکل مسلې دي د کتل کې خبر کړ اذران په یو د خامخا شي کوم کسان چې د عمرې وایشمن دي د ټیکټ وایشمن دي هغه راشي دغه اعتماد ټریول کې با تاسو ته ان شاء الله د اعتماد سره ټیکټ ملاوي ګور اعتماد سره به عمرې پروګرام تاسو ورته محمود جان مرده جان کوي الله امان